پیکیجز لګي یو خو هغه چې ته لوکل غونډه کې سیس پکې لګي تھرډ پارټي لګي تار بیکار لګي ډي پی دی کمپلیټ نه دا غي کوالټي خني په هغه کې عام طور اکثر خلک لګي نو بیا چې ورشي وي دي کې فریم نه انکلوډ کله باندې وي دي کې تار نه انکلوډ کله وي دي کې انسټالیشن مزدوري نه انکلوډ نو قصیز به ماغه ترسي زه یو خبر بار کوم چې کوالټي او دا غي نه پس پرایس السلام علیکم قدرمنو کتونکو ایچ بی ایم کې په سرډیرو بازار کې دی وخت کې موجود یم حسین الله هم را سره دی د دې اونر دی نو ویډیو ډیره زیاته نوک دوم هغوی نه دغه یو څو سوالات دي چې داتې نه کومه حسین وی اول خو تاسو خپل پروګرام کې خرکلې ویم ډیره مهرباني آباد اوسه حسین دا راته وایي چې کله ما سیستم کو نو ما مختلف ځایونو کې ریټونه وکتل بعضې ملګرو وي عمرزو ته لاړ شه چارسدې ته لاړ شه تنګي روډ ته لاړ شه نوهار روډ ته لاړ شه سرکی بازار ته لاړم ما هلته ریټونه وکتل خو چې کله بیا زه ستاسو دغه ته رالم شاپ ته دلته چې کله ما ستاسو ریټ وکتو نو ډېر زیات مختلف ریټ و دا راته ووایي چې چینا نه څوک دي درپسې رالیږي ولې دومره مختلف ریټ ورکوي ستاسو د راتلو یو جهان مننه او تا خو یاره دغه میکه بدل ډېر زر واغسته بل اوس ما رانیولې دا زر ونیولم ټایم دې پکې ور نه کړه اصل کې داسې نه ده که مثال زمونږ هم تاسو یو ریټ درکو یو سیز درکو نو مونږ هم پکې هغه دیاړي میاړي پاتې کېږي ګرانې خرڅې خو اصل کې مسله دی چې بعضې خلک دا سوچ کوي چې د یو کس نه ټولې راوګټو مونږ وایو چې هغه همره د دوه درېونه وګټو نو بس دغه فرق دی باقي مونږ چې کم ځای نه سټاکینګ کوم دا ټول خلک یو ما غزینونه کوي مونږ چې څه شیزونه کم ځای نه راوړو دا ټول خلک دا غزین راوړي خو دا دی چې بس مناسب مزدوري کول پکاري الله تعالی پکې برکت مچي بل چې ته چاته خرټ یو شیزو لګیا تعالی بل راولي دا یو کس نه شل زر غټلې او دا نه بیخي د ځان نه کټاری کړو زیاده 115 راولي دا غوینه 15 زر غټو مکه ترسي څه مسله پته حسین یو خلک بیا دا شکایت کوي چې اکثر چاته هم چې یاره مال پلان کې سیستم په داس دونه ریټ باندې راکړی دی دا غوی بیا دا خبره کوي چې یاره دا بیا نمونه اخلي دا به هغه شیشه لګولي او دا به دو لمبر وي نو تاسو خو ماشاءالله تار هم خو کوالټي کې ورکوي ارزان یې ورکوي کم از کم ډیر فرق لري ډیر فرق ما به واضح ویلو خو تاسو خپکیږي چې یاره بیا دکانداران خپکیږي مرګري نو دغه ملک واضحه کې چې دغه کم مارکیټ کې کم دو لمبري چلیږي هغه ته دا نوم وي او تاسو سره کمی شیشې ملاويږي اصل کې مارکیټ کې مختلف قسم شیشې راځي کنه دیکھیے بی گریډ هم راځي تھرډ پارټي هم راځي سکینز وایز ډیفرنسز دي زمونږ چې کوم هم چیز دی هغه ا گریډ دی او ډایرکټ امپورټ دی مونږ که زه خپل یو کوالټي وي هغه صرف دا ده کنه چې که یو کس ته یو فریم لګوم تار لګوم شیشه لګوم هغه ته به زه وایم چې هغه دا ده چې هغه کلم لس کاله پس هغه سیز هغه نو کم چې ورته ما ویلي دي راکوز دي کینال ترې اور ورته ورته کې ومنه خپلې پیسې والي لکه عام طور باندې تاسو ګورئ تار خلک ویلي کې 10 mm لګي چې چا کلم وایي چې دا 10 mm نه دی زما دي تاسو نه دی فریم کې زیاتره کې دا دوه کې مو کېږي په شیشه کې کېږي دې ځکه چې تاسو کم سیز ملاويږي کم سیز کمټمنټ کېږي او مقه بدته لګي دا اغې نه یو معمولی غونته غونچنی چې په هغه کې نه زه خپل کتونکو ته دا یو خبرو کوم په دې خبره دوی هغه رسوم ماته میک نیولیو چې یاره خلکو لدوی پیکیجونه لګي آفر ورکي واقع چې ما ډیرو سولر سیستم آفر ما لګولې دی په سرکی بازار کې داسې په نورو ځایونو کې ما لګولې دی خو هغوی په خپل خبره باندې قایم بیان نه دی ولاړ کله چې ولا زتلې ما په خپل چې ځان لکه سیستم کو نو دا د دوی په مخ مروت نه چې یاره دوی مالا بس ماته به پیسې پریک دی او یا به داو کی یا به هغه کی دغه خبره به کې نشته خو چې څوک انصاف کوي کنه نو موږ هغوی سره شانه به شانه ولاړو زموږ دغه د سوشل میډیا زور دی دوی سره به سپورټ کوو د دوی به چې کم دی دوی ولې چې د مارکیټ نه خریټ ورکي نو حق جوړیږي چې موږ د دوی د اواز پښتنو ته کېږدو دا کم کسان چې په سوشل میډیا باندې وایي چې راشه سیستم بل ته په دونه باندې کو بیا چې ورشو بیا هغه خبره نه وي نو بیا تاسو ولې دغه اواز تاسو هم لګوي بیا په خپل خبره قایم ولاړ رسو کېږي ولې وایي هغه داسې نه کنه چې زیات تر چې پیکیجز لګي یو هغه چې لوکل غونډه کې سیس پکې لګي تھرډ پارټي لګي تار بیکار لګي ډي پی دی کمپلیټ نه دا غي کوالټي خني په هغه کې عام طور اکثر خلک لګي نو بیا چې ورشي وي دي کې فریم نه انکلوډ کله باندې وي دي کې تار نه انکلوډ کله وي دي کې انسټالیشن مزدوري نه انکلوډ نو قصیز به ماغه ترسي زه یو خبر بار کوم چې کوالټي او دا غي نه پس پرایس درې پیری په کوالټي باندې فوکس کوا او په سلورم ځل باندې پرایس ته ګوره
اول ګور چې کوالټي څومره ښه ده هغې باندې مطمئن شي دی نه پس ګور چې پرایس څنګه دی بس دیټس آل. مونږ خلک بس پرایس پسې شاته منډې و روان یو. او زه تاسو نن یو سټوري وکړم. نن ماته یو کس راغلی و د ډي پي باکسز موږ د هغې نه را آرډر کوو د پنجاب نه. نو هغه دلته په دې ډسټرکټ 400 کې یو سیم ټایپ ډي پي باکس یو بل کس ته ورکو او هغه زمانه په نیم ریټ یې ولا ورکو. ما ته دا خو ته غلطه کې وایي ته مال یو ریټ راکړې بل ورکې ما ته وی یله زه بله کوالټي جوړوم مکمل مختلف کوالټي ډي پي باکس سره راته نو یا چې تا ته کم ریټ یاد کړو وي د هغې نه بیا زه 30 روپۍ کم درکوم. بالکل زه ناست وم ښه ته وې نو لکه سوچ دې ته وکړه چې دلته کې تا ته خلک ما هم نه د ډي پي باکس ولګو هغه هم نه ډي پي باکس لګوي د هغه ډي پي باکس زما د ډي پي باکس په نیم ریټ تا دې خبرې گواهی دا دی ما دې یا بدله جوړوم ما یاره به زم د خپل ښه دی دې کې راته که مزید ډسکاونټ کولی شي نو یو 10% یې راته ریټ لږ کم کو خو ما دې که هغه یادې یا بدلوي ډېر په نیم ریټ آلموسټ نیم ریټ باندې لګوم ما ورته نه به زموږ کوالټي پکار ده پرایس یوازې ضروري نه دی. نو موږ دې وجې نه وایو چې درې پیرې کوالټي باندې فوکس کوي او یو ځل پرایس ته ګورو. او کم کتونکي چې راځي اول د بازار کې ریټ وګوري دا خبره ورته زه بالکل په دغه سره کوم بالکل په ګارانټۍ سره چې لاړ شي اول په بازار کې ریټ وګورئ بیا د هغې نه پس چې کوم دی ایچ بي ایم ته راشئ تاسو ته به بیا په خپله باندې پته ولګي. داسې ده همداسې ده خو زه دا خبره بار بار کوم چې ګورئ دا تھرډ پارټي یا بی ګریډ یا چې کوم لو کوالټي سیسټم یې څوک لګیا موږ یو کس پیژنو نو زه نشم کمپیټ کولی ځکه چې دلته کې خلکو ما له د 1 نوې کوټیشن راوړی دی او ما نه سیسټم په 210 لګولی دی هغې په هغې څیز باندې پوه یو چې په 1 نوې کې ماته څه لګي او په 210 کې ماته څه لګي. نو زه خو بار بار وایم چې ریټ دا زه چې کوم کوالټي کار تاسو له کوم هم دې کوالټي کې به زما نه کم ریټ څوک نه درکوي خو شرط پکې دا چې په دې کوالټي کې زما نه کم ریټ به بالکل تاسو ته مارکیټ کې ملاویږي خو دا شی به نه وي دا شیز به قدرمنو کتونکو دا تاسو ته ښه پته چې زه زیاتر د پیکیجونو ویډیوګانې ورکوم خو زه د هغه سرکي یا د هغه تورمزو د میرې نه زه درالم او دلته په سرډیرو کې زه سیسټم اخلم نو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې د دې شاته به یو ډېره غټه فلسفه پرته یو ډېر غټ راز به پروت وي دلته به سی وي ځکه چې زه په ما باندې هغه د چا خبره پښتانه متل کوي په ما باندې ساتي خپه نه دی ښودی چې زه د هغه تورمزو نه راځم خو دلته به څه چلي دلته به ما ته تار ښه میلاویږي دلته به زما خاطر ښه وي زما به عزت وي دلته کې ځکه نو حسین یو ښه اونر دی د دې ایچ بي ایم خاطر هم پکې دی لوکیشن ورسره لږ شیر کړئ او د رابطې نمبر سرډیرو بازار تجتاز 400 طرف نه راځي کنه دا بازار څنګه شروع کیږي هم د ګس طرف ته دا اخوان گروپ والا دا ټک پمپ ته پدې کې بس پدې ګوټ باندې شاپ ته او نمبر خو درې منشن دی بای 0300 3890 تاسو کانټیکټ کولی شئ او ډایرکټ هم راتلی شئ چې تاسو د خوښې سروسز به تاسو ته په معیاري ریټ ملاویږي. زمونږ بار بار دا مونږ وایو چې مونږ 1 year after sale services هم ورکو سیسټم کوم مونږ لګو یو کال پورې کې سم ایشو راځي زمونږ لږ په درځي به فری اف کاسټ تاسو ته هلکه 1 روپۍ به درنه